عالم دین په مقابله کې ولاړ وي داغه په مقابله کې د بل چا په حق کې گواهی ورکول دا شهادت الزور دی او دا گناه ده. مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه په معارف القرآن کې د قرآن کریم په تفسیر کې لیکلي دي علماء دا قوم دغه اجتماعي گناه نه منع کوي ورنه دی قوم کو په 8 فروری باندې اجتماعي گناه کبیره وکړه نو بیا د الله نه د رحمت ته توقع نه ساتي. زما خپل رائے دا زما خپل وټنا شو صحیح ده پاتې شو دا خبره چې کوم مولانا مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه کدا ویل چې ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها چې دا یو امانت ته او شهادت ته او ضمانت ته او وکالت ته پلان کې دا ټول خبره دین اسلام د فقه خلاف دي. د امانت لپاره چې کوم شرایط دی هغه په وټ کې نشته یو د شهادت لپاره چې کوم شرایط دی هغه په وټ کې نشته د ضمانت لپاره چې کوم شرایط دی هغه په وټ کې نشته د وکالت لپاره چې کوم شرایط دی هغه په وټ کې نشته. دې ته دا نمونه څنګه ور صحیح ده. زه تاسو ته مثال درکم په شریعت کې دی شریعت کې چې کوم سړی حرام خوري د گواهی شهادت نه قبليږي او چې وډ لته شهادت نوم ورکو د حرام خور وډ قبلې کنه قبلې او ته قبلې شریعت وای نه قبليږي او ته قبلې دې شریعت سره خپل منځ کې څه تعلق شته سره تعلق نشته خپل منځ. اسی مثال دا وای شریعت دا وای چې د اجړه د هغه سړی گواهی نه قبلي کم سړی چې کوترې ساتي د گواهی نه قبلي کم سړی چې په ولاړه خوراک کې د گواهی نه قبلي دا ټولي وي او کم سړی چې په ولاړه خوراک کې او کم سړی کوترې لوبي بانګیان مړزان دا څه زونه لوبي ته دا هغه گواهی او دا اوت قبلې کنه قبلې نو دې شریعت سره څه تعلق